لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف و اللهم صل على محمد بعدد ما في علمك وعدد كل ما في زما عزتمند مسلمانان ورونو، سورة لهب دا دیرشتم پاری 111 نمبر سورت تے، او دی سورت مبارکہ کی 15 آیتون دی۔ صحیحینو کی روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکل دا قرآن کریم دا آیت نازل شو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل خپلوان او دا برادرای او دا خپل خاندان چې کم خلق تی دا وی روا، دوی دا اللہ دا عذاب نا، دا اللہ دا پکڑنا، دا غین وی روا چې دا اللہ نا فرمانی مکوي او شرک مکوي، او دا دی وبال ډیر زیات دی۔ کله چې نبی علیہ السلام دا آیتون مبارکه نازل شو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی علیہ السلام کوہ صفا ته وختو، د صفا غونډۍ ته وختو، आवाज وکړو یا صباحا ہو یا بنی عبد مناف، دا اوازونه وکړو، دا اوازونه با په عربو کې د خطرې اوازو، ځکه هغه دور کې خو سپیکر وونه، داسې قسم اواز چې به وشو ټول قبایل به د لر او بر راجمع شو، چې ټول راغونډ شو قریش. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي ای زما د قوم خلکو، که زه تاسو ته ووایم چې د دې غر نه هغه طرف ته دشمن را روان دی او په تاسو اټیک او حمله کوي، نو دا خبره تاسو منئ؟ ټول قوم یک زبان دا خبره وکړه او په بانګې دوهل سره یې وکړه چې او تا د وسه پورې چېرته دروغ ویلي نه دي، زمونږ یقین دی، مونږ د دې خبرې تصدیق کوو او دا سچ او رښتیا کېدی شي، دې کې به هیڅ شک نه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل اوس زما یو خبره واورئ، خبره دا ده د الله عذاب هغه تاسو طرف ته متوجه دی، دا تاسو چې کم کفر او شرک کوئ او کم اقربا پرورۍ کوئ، د الله نافرمانی کوئ، بوتانو ته سجدې لګوئ او د بوتانو عبادتونه کوئ، د یو الله بندگی نه اختیاروئ او زما رسالت نه تسلیموئ او دا منئ نه، نو د الله د عذاب په لپیټ کې به راځئ. په دې کې ابو لهب پاسېدو، د پیغمبر علیه السلام خپل تره دی،
هغه پاسېدو او دا اواز یې وکړو تبا لک الهذا جماعتنا، هلاک شې تا دې دپاره تا مونږ را جمع کړیو. دا الفاظ ابو لهب د خولې نه راوښکه او روایاتو کې دام راځي چې کاڼي تیم لاس کړه په نبی علیہ السلام باندې گزار کولو. نو الله جل جلاله پیغمبر علیہ السلام هغه ته خیره وکړه. جبریل امین راله او د قرآن کریم دا آیتونه مبارکه نازل شو. نبی علیہ السلام او فرمایل ابو لهب لاس ته مات شه. نو تبت یدا ابي لهب وتب، هلاک او تبا دي شي او مات دي شي دوانه لاسونه د ابو لهب، وتب او ټوټه ټوټه شو مات شو، د لاسونو نه وزګار شو، د مال نه وزګار شو، د اولاد نه وزګار شو. بعض روایاتو کې راځي چې دبا دا خبره کوله ابو لهب که زما دا وراره په حق او دې دا خبره یقیني کوي نو بیا هم زما څه پروا نشته، ولې مال مې ډېر دی په دې به ځان بچ کړم، اولاد مې هم ډېر دی، داسې سنډګان او طاقتور بچي وو او داسې ښایسته و سره و سپین چې الله پاک د ابو لهب د ښایست تشبیه د اور په لمبې سره ورکړې ده چې د اور لمبه ده. لهب وای د اور شغلې ته داسې تک سرو. نو داسې ښایسته اولاد و طاقتور او مضبوط. د الله پاک مخې ته د عذاب مخې ته نه د چا مال سلامت پاتې کیږي، نه د چا زور سلامت پاتې کیږي، نه د چا طاقت سلامت پاتې کیږي، او نه د چا د اولاد مټې او زورونه او کثرت او زیاتوالی. دا د الله پاک د طاقت مخې ته ایسم نه دا صفر دی. نو قرآن کریم کی دا سورت مبارک نازل شو. نو اللہ جل جلالہ فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ایس کار ورنکو ابو لہب لا دا غم مالم پکار رانلے وما کسب او سچ دا گٹ او اڑی موڑی وا اغم د الله د پکړ په مقابله کې د پکار رانلا. د دیو جنا د قرآن کریم دی آیت کی اشاره ده ما اغنا عنه ماله وما کسب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام او فرمائل انما اطیب الرجل انما اطیب الرجل من اکله ان یأکل من کسبه. د انسان د ټولو نه غوریز مال هغه دی چې دی خوري چې دا د لاسو ګټي. انما اطیب الرجل ان یأکل من کسبه. د انسان د ټولو نه غوریز مال هغه دی چې انسان په خپل لاس وګټي او په خپل یې وخوري. دا د ټولو نه اطیب پاکیزه او پاک مال دی. انسان په خپله خواري خپل مهنت باندې وګټي او دی خوري. د ټولو نه خوشګوار مال د ټولو نه ښایسته رزق هغه دی چې د انسان د خپل لاس ګټه او وټي. نو هغه مال غوره دی چې د انسان د خپلې ګټې وټي. و ان ولده او د انسان د اولاد کمایي چې ده دا هم د پلار د پاره د ټولو نه بهترین او ښایسته مال دی. ولې د دې پلار نه چې کم اولاد پیدا دی دې پلار به اول ګټه کوله په دې بچو به خوړه
دا بچی پی لوی کړی دي د دې بچو تربیت پی کړی دی اوس دا پلار د مهنت او د خوارۍ نه اووتو اندامونه کمزوري شو طاقت نشته او خپل خواري مهنت کولای نشي نو هغه بچی دی دی به اوس د بچو ګټه خوري دی ایمان بچو لم پکار دی چې ښه په ایماندارۍ سره د دغې مور او پلار هغه خرچې اوچتې کوي چې کم مور او پلار په تاسو په ماشوموالو کې خرچې کړي دي نو یو پلار یو وخت کې اته زامن په یک سر باندې پاللی شوه ایسه ټینشن نو نه د غوړو نه د وړو نه د وریجو نه د غم خادی نه د اختر او شو قدر نن یو پلار دی یا یوه مور ده او اته رونه د اته رونو په کمایۍ کې پلار هم سوال کوي مور هم سوال کوي نن هغه پلار دې حالت ته راغلی او اکثر داسې چې پلار اکثر داسې دغه وکي دا خفه شي او دا مرور شي او دا ډېر د افسوس نه دا خبره کوي چې خدای مې دې د اولاد رزق ته نه کینی دا خبر هغه ډېر د افسوس نه وکړي الله مې دې د اولاد ګټې ته نه کینی دا ولې دا هغه وجه دا ده چې دا اولاد د دغه والدینو سره بد اخلاقي کوي حالانکه د پلار دپاره دا الفاظ ویل مناسب نه دي بعضې بچي هغه مور او پلار لم خرچه رالیږي د بل په لاس باندې خو هغه وایي پلانکي رالیږلي وایي د ده د لاس پیسې نه استعمالوم او نه خورم دا هم ناشکري ده دا ناقدري ده ولې د دې اولاد ګټه د دې مور او پلار دپاره د دې نه بهترین او اطیب مال او ګټه بله نشته نو پکار دا ده دا پلار دې هم د دغه بچړه نه ماتوي دا مور دې هم د هغه بچړه نه ماتوي چې کم بچی خواري او محنت کوي هغه دومره په مینه باندې چې دا په ما د پلار حق دی دا په ما د مور حق دی او دی ښه په ایماندارۍ او خیرت سره او د دعاګانو په شپول کې د دې بچي دغه پیسې والي او دغه بچي ته دعاګانې کوي الله به هغه له نور هم توفیق ورکوي د هغه به په دنیا هم ښایسته کېږي د هغه به په آخرت هم ښایسته کېږي نو اولاد له پکار دي چې هغه د مور او پلار خرچه کوي ښه په ایماندارۍ او غیرت سره او مور او پلار لم پکار دي چې د بچي مال ته د بچي پیسو ته د هغه ګټې وټې ته د هغه د مجبورو ته د هغې نه غلطه فایده مه اوچتوه او سپک ورته مه ګوره د هغه پیسې درکړې لږې دي او که ډېرې دي په روغ زړی ترې واخله په خوشحالۍ ترې واله بس د هغه به هم دقه وس کېږي که د هغه ډېر وس کېدی ډېره خرچه به یې پرې کوله په مور او پلار باندې د پیسې بندې کړې رزق دې پې بند کو یاد ساته پتا باندې به الله پاک د رزق ټولې دروازې بندې کړي نو لہذا که د رزق پرانیستل غواړې په مور او پلار باندې د رزق دروازې کولا وکړه الله پاک په پتا د رزق دروازې پرانیزي نو لہذا سیسلا نارن ذات لهب الله پاک فرمایي زرد چې نږدې به په ورځ د قیامت دا ابو لهب مونږ جهنم ته داخل کو یا سیسلا نارن ډېر زر یعنی بعد الوفات د مرګ او دی به د جهنم د عذابونو سره مخ ذات لهب د داسې اور سره به د مخې چې د هغې به د اور لمبې او هغه به په لمبو له پاسه لمبې وامرأته حمالة الحطب او په دې ظلم په دې بربریت په دې نفرت په دې ایذا رسانۍ کې د ابو لهب سره د ښځه ام جمیل دا اوږه په اوږه ولاړه وه
ابو لهب نبی علیہ السلام له تکلیف ورکولو، ابو لهب نبی علیہ السلام ته ایذا رسوله، ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نفرت ساتلو. نو چې څومره نفرت په د ابو لهبو دومره نفرت په د ښځو، دومره ایذا رسانی به ام جمیل هم کوله، او دا د ابو سفیان لور وه، د نبی علیہ السلام په رشته کې د تره لور وه، په نسب او رشته کې د تره لور ام جمیل. نو دی هم سر په نه ده کړې په نفرت کې، په ظلم کې، ایذا رسانی کې، تکلیف ورکولو کې، تکلیف رسولو کې د خپل خاون ابو لهب سره شانه بشانه اوږه په اوږه ولاړه وه، او دا به هم کوله. وامرأته او ښځه د ابو لهب چې وه حمالة الحطب، دا اوچتونکې د لرګو وه، هغه لرګي چې خلکو به سیزلو دپاره استعمالول. دی به وایي د غنو لرګي، د ډمبرې یا داسې د کانټو د غنو ډک لرګي به یې راوړو، نبي علیہ السلام ته به یې په لار کې ارتېله، غنې به یې راوړې او ارتېلې به چې دا پیغمبر علیہ السلام ته په خپه کې لاړه شي، تکلیف ورته ورسي، تنګ شي. او پونکو سے چراغ بجایا نہ جائے گا، په پوکو باندې دا د علم او دا د ایمان دیوی دا نمړی کیږي او نمړی شوي دي. وس ولې نن د ابو لهب او د ابو لهب د ښځې نه زما او ستا په دې معاشره کې کم خلک شته څه؟ وس هم د ابو لهب زامن شته، وس هم د ابو لهب د ښځو په شان ښځې شته په دې معاشره کې. ا د اسلام دشمني، ا د دین دشمن، هغه د جماعت دشمن، ا د مدرسې دشمن، ا د ادارې دشمن، ا د علم دشمنان، ا د پردې دشمنان، ا د عزت دشمنان دا د معاشره کې شته، دا ختم نه دي. په مختلفو طریقو سره به د تاله درد او تکلیف درکوي، مختلفې منصوبې به جوړوي. خو یاد ساتئ تاسو تاریخ نه دی لوستی، تاسو قرآن نه دی سټډي کړی، او تاسو د تاریخ د الفاظو نه ناواقفه یئ. الله پاک ابو لهب تباه کړی دی، قرآن کې هغه صورت وسم موجود دی، او خلک د نفرت په بنیاد باندې نوم اخلي. د ام جمیل نوم د تاریخ په صفحاتو کې د نیکنامۍ په بنیاد باندې نه دی لیکلی شوی. دی به چغلۍ کولې د نبي علیہ السلام باره کې، دی به د اسلام باره کې چغلۍ کولې. حمالة الحطب، عرب د دې محاورې نه تعبیر کوي چې دا چغلخورۍ ته وایي، چې دی بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او د ذات مطابق چغلۍ کولی، او لرګي به را جمع کوله، او نبی علیہ السلام ته به قسمه قسم تکلیفونه رسوله. یو ورځ تله او دقسې لرګي راوړه، یا د غنو شپولې راوړو، او د هغې رسۍ دې مرۍ ته اچېلې وه، او یو دړې ته یې دمه کوله، نو دړه دنګه وه، هغه ګېډې خو دې په شا کو، خو هغه مرۍ د ګېډې، هغه رسۍ د ګېډې هغه مرۍ ته اړامه شوه، نو لکه د تورۍ پکې الله تعالی زوړنده کړه، او په هغه ګېډې کې تې سا ختلې وه. د الله پاک سره د هلاکت مختلف رسۍ دي، بیا مختلف اسباب دي. چې دی وجني نو بیا په داسې طریقه دی وجني چې تا ته به د فریاد زیم نه میلاویږي. نو لہذا ام لهب ام جمیل چې وه فی جیدها حبل من مسد، مرۍ د هغې کې رسۍ وه من مسد د منجانو نه. مسد د منج
د مونجانو نه رسۍ دا نغښتې وه او هغه د مونجانو رسۍ والا الله پاک د مرۍ ته اړامه کړه او په هغې کې ته الله تعالی ساه واخته. نو خبر هم دې پورې کوله فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي دا اوچت تابعي دی. هغه فرمایي چې 3 کارونه داسې دي چې په کم انسان کې دا 3 کارونه وو. یو عبادت الله تعالی نه قبلی، یو کم انسان چې چغلی کوله، کم انسان غیبت کولو، کم انسان دروغ وي. د دې 3 واړه کارونو والا بنده چې دی د یو عمل الله پاک نه قبلی. اوس د خپل سوسایټۍ کې د خپل معاشره کې لږ نظر واچو کړه د چغلۍ کم انجام دی او په کومه طریقه چغلۍ کیږي. د دروغو مختلفې ناشنا لارې دي او مختلفې طریقې، او د غیبتو د هغې خو څه اندازه نشته دی. حالانکه دا 3 واړه هغه اعمال دي په دې سره د انسان تمام نیک اعمال بربادیږي. نو فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي 3 عملونو سره د انسان 3 کارونو سره د انسان تمام نیک اعمال بربادیږي. په چغلۍ سره د انسان نیک عمل تباه کیږي، غیبت سره د انسان نیک عمل تباه کیږي، او دروغ سره د انسان نیک عمل هغه بربادیږي. اوس په دې کې خاص او عام، نیکان او غیر نیکان، دیندار او غیر دیندار طبقه په دې 3 واړه عملونو کې مبتلا ده. نو لہذا دا وجه څه ده؟ د دې به سایډ افیکټ صحیح، د دې به رد عمل صحیح. رد عمل هغه موږ ته په خپله معلوم دی. مختلف قسم ټینشنونه، مختلف قسم بیماری، مختلف قسم خفګانونه هغه د دې سره څه دي؟ تړلی شوي. او موږ د دې خبرو سره خپله ترقي غواړو، که دا پښتون دی که غیر پښتون دی، خو چې دی مسلمان دی، د کې ایمان دی، دی به د دې کارونو نه ځان ساتي. اوس که د دې 3 واړو کارونو نه ځان وساتلو، یاد ساته ورځ ته ورځه ته به مخ په ترقۍ روان، ورځ په ورځ به مخکې کېږي، پورته کېږي به، خو د خپل معیار نه به پرېوځې نه. هغې کې لومبی څیز هغه دروغ دی. که دروغ دی وي مخ په ترقۍ به نه ځې، لاندې به راځي. خلک به خوشحاله کی، ارباب به هم خوشحال کی، کپیل بدن هم خوشحالی، خو دروغ وی دروغ. ملګری بدن هم خوشحالی، خو الله دنه خفه دی، رسول دنه خفه دی. نو چې رب او رسول دنه خفه دی، مخلوق ته دنه خوشحاله شي. دغه رنګې چغلي ده. چغلي په کلي کې هم حرامه، چغلي په بیت الله کې هم حرامه، چغلي په مسجد نبوي کې هم حرامه. اوس او دغه رنګې غیبت دا په هر ځای کې حرام. او فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمایي دا 3 کارونه چې کم بنده کوي، نو دا د روجهدار روجه خرابوي، د اودس والا اودس خرابوي. د اودس والا اودس څنګه خرابوي؟ په دغه اودس چې دی مونځ کوي، مونځ یې نه قبلېږي. نو زما عزتمندو که د دې 3 واړو کارونو نه مسلمان ځان وساتو که نه، نو دی به الله پاک ورځ ته ورځه مخ په بره بوځي. که نه دی تجربه وکړي. او نن سبا که وګوري دا زهر مونږ غیر ملکیانو ته هم ولګوله. هغه غریب ته هغه زما او ستا د رواج، زما ستا د سوسایټۍ، زما او ستا د رهن سهن، زما او ستا د عادتونو نه مختلف ډیفرنس دی. زما او ستا د سعودي په منځ کې
په هر څه کې یو ډفرنس دی. هغه که د دوبۍ وطنی دی، که هغه عمانۍ دی، هغه که انګریز دی، زما استاد د کړه وړه هر څه نه د هغه رواج، رهن سهن، طریقې مختلف دي. ټیک ده. هغه ګورې په بل انسان باندې اعتماد او اعتبار کوي، خو هغه ته موته د مسلمان او بیا د پښتون او بیا د خپل کلیوال او د علاقې بړ دا کلیوالي ته هم لرې کا، علاقه ته هم لرې کا، خپل ته هم لرې کا. ایماندار خو دې مسلمان نه دی. ته چې کمې مزدورۍ له بهر تللی، دقه شان ستا بچي د مور او پلار خویندې وروڼه دې پرېښي، خاندان دې پرېښي، دقه ملګري دي. دا ستا سره چې په دیره کې دی، دم کور پرېښی، بچي پرېښي، خاندان یې پرېښی، مور او پلار یې بیماران پرېښي دي، او ته د هغه په سر باندې کفیل ته چغلي کې، د هغه په سر دروغ وې، د هغه په سر غیبت کې، او د هغه په رزق کې شګې ارتې، او هغه نیولی کار دی نیولی، او هغه نیولی کار ولا تا خراب کو. حالانکه هغه کور ته ټلیفون هم کړی و، 3 میاشتې بېروزګاره ومه، او الله راله ښکلی کار راکو، زه ډېر خوشحاله یي. هغه غریب ته څه پته لګي زما سره دشمن په دیره کې پروت دی، هغه دشمن هغه کفیل پسې شپته شپتلی دی، او ورته وی دا کار دله مه ورکوه، او زه به یې دله په دومره ریټ باندې وکړمه. د هغه نه هغه کار هم پاتې شو. اب واپس راځي په دیره کې هغه د انډیوالۍ هغه پیسې نشي جمع کولی، او تا کې خدا ایمان نشته چې د هغه د انډیوالۍ پیسې جمع کړي. هغه له ډسپرین ګولۍ والی، انه پیناډول والی. زما عزتمندو دا اور نن په مسافرۍ کې مسافرو ته لګېدلی دی، او الله دې پې رحم وکړي، دا څیز دې تې وځي، کنې عند الله آخرت پې هم تباهي، دنیا به هم تباهي. نو لہذا دا بنیادی خبرې دي، په دې باندې عمل پکار دی، دا عمل کې راوسته غواړي. دې وجې نه نن سبا هر سړی د مختلفو بیمارو شکایات کوي. والله لازم دا کمې خبرې چې دي که نه، دا مونږ ته ګورې دننه اندروني روحاني بیمارۍ لګي. څوک وایي په ځوانۍ کې نظر کمزور شو. حسنین بهترین د قرآن تلاوت کوه، ذکر اذکار کوه، وظایف کوه، دعاګانې د الله نه غواړه، د مسواک استعمال کوه، نظر به دې روغي، د قرآن تلاوت کوه، نظر به دې روغي. او د هر مانځه نه پس دا 3 ټکي 2 پیرې 3 پیرې وایه، یا نورو یا بصیرو یا قویو، یا نورو یا بصیرو یا قویو. 3 پیرې 5 پیرې 2 پیرې 9 پیرې ناتک تاقې وایه. د هر فرض مانځه نه پس، نارینه دی که زنانه دی، ځوان دی که مشر دی، والله لازم ډېر قیمتي وظیفه هم ده او برکت دی پکې. او د لاسو په دې ګوتو باندې چوپ کوه، او په دې سترګو یې راکاږه، او یو کار ورسره بل کوه. ماښام مانځه نه پس صورت نبأ وایه، عما یتساءلون دا صورت. او ته ګوره 100 سال ته به دې عمر ورسې، خو چشمو لګولو ته به دې ضرورت نه راځي. نو لہذا دا قیمتي وظیفه ده، دا کوه. د غیبت نه به پې خلاصې، د چغلو نه به خلاصې، وطن ته به دې سهولت. دقه شانته کې چې هر قسم بیماری ده دته، تا ته د ګردو تکلیف دی، د مثانې تکلیف دی، د زړه تکلیف دی، د زړه د والونو مسله دی، ده نور بدن کې په ملا دي دردونه دي، په پټو دي درد دی، پټې دي کمزوري دي. دا دعا د هر مانځه نه پس 2 پیرې وایه او ځان پې دموه. یا حلیمو یا کریمو، یا حافظو یا حفیظو، یا ناصرو یا نصیرو، یا رقیبو یا وکیلو، یا اللہو یا اللہو. بوجہ کا کاف ہا یا عین صاد، و بوجہ کا ہا میم عین سین قاف. او دا پې ځان دمو، الله پاک په دې د هر قسم مرض او درد نه ساتي.
دیو جن زمونږه پرون زه مولانا صاحب خواته تللی وم زمونږ رور مولانا عبید الله حقانی صاحب ډېر پاک او دیندار انسان دی د ګردو د هر قسم مرض او بیمارو دم درود کوي ډېر نیک انسان دی ډېر دینداره زمونږ د دارالعلوم حقانیه فاضل دی نوجوان هلک دی هر سیز تعلق لري د الله پاک سره چې د کم انسان تعلق څومره سترانګ وي دومره به د ده وظایف هم کار کوي او د ده ذکر اذکار به هم د ده کار کوي د دې ګردو والا علاج کوي وایي کم انسان چې د ګردو مریض دی هغه د هر مانځه نه پس 41 پیرې درود پاک وایي 41 پیرې د علم نشرح لکه صورت وایي د هر فرض مانځه نه پس او ځان دې پیدموي او 1,50,000 پیرې دي علم نشرح لکه صدرک دا صورت ته ورله په کور کې که دا بیمار نشي ویلی د کور خلک ته وله دا ختم وکړي یو ځل قیمتي څیز دی ټیم به دې ذکر اذکار سره تېرېږي الله پاک په دغه مرضونو نه شفا هم درکړي دغسې به کوو که نه انشاءالله الله تعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين کریم مولا څومره بیماران دي الله پاک ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب وګرځولی کړي امولا د کور والے بیمار د الله پاک ته شفا نصیب کړي نور څومره بیماران دي الله دې جمله بیماران نصیحت ورکړي پریشان حال دي الله پاک د پریشانونو محفوظ وساتي قرضدار دي الله پاک د قرض د بوج نه خلاص کړي د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت را نازل کړي د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت را نازل کړي ټولو مسافر او مددگار شي ټولو مسافر سره د اسانۍ د رحم او د کرم معامله وکړي موږ د ناعلاج مرضونو نه آفتونو نه وباګانو نه او عذابونو نه زمیني او اسماني آفتونو نه موږ په امن و امان کې وساتي ربنا اتنا فی الدنیا